الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم جناب پروفیسر فیض الہی سے او دیگر ذمہ دارانو مشرانو ملګرو د سوره انفال اولنی سلور آیاتونه ما ستاسو مخکې تلاوت کړو. الله تعالی نه دعا کوم چې د دې د ترجمې بیا د غین وروسته تفسیر او د غینه بعد مونږ ټولو ته په باندې پوره د عمل کولو توفیق راکړي. ایمان داسې یو څیز دی چې الله پاک د خپل ځان د رضا لپاره د خپل ځان د نزدېکت لپاره او د خپل بندګانو د بندګۍ د ناب کولو لپاره د ټولو نه ابتدایي او اولنی سیس چې کوم ایښی دی انو هغه ایمان دی. یو ایمان دی او یو اسلام دی. او موږ تاسو ته هغه فرق هم معلوم دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه چا تاسو کړی دی چې اسلام څه سیس دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مت ویلی دی اسلام دا دی چې ته الله تعالی باندې ایمان راوړي او کلمه د شهادت وې مونږ کې او دا غینه بعد زکات ورکې روزه نیسي او کو طاقت د سرینو تهجد کې د الله تعالی او جهاد کې. ایمان په ایمان باره کې اولنې خبره خدا له چې کم په ایمان مفصل کې مونږ وایو چې امنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ایمان یو انسان وروړي د الله تعالی په ذات باندې، الله تعالی په رسولانو باندې، په کتابونو باندې او دغه شان په ملائکو باندې او په تقدیر باندې ایمان وروړي او په آخرت په ورځ باندې ایمان وروړي. خو په قران عظیم الشان کې د هغه ایمان چې هغه الله تعالی ته انسان رسي، هغه ایمان چې هغه د الله تعالی مطلوب ایمان دی د انسان نه، هغه ایمان چې هغه د پاره الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم را لګلو او مونږ ته په دې قران کې دغه بار بار تاکید ورکړی شوی دی. نو پاغي کې د دې بنیادی سيزونو سره سره یو دوا مزید خبرې هم دي او هغه دوا مزید خبرې چې کوم دي انو هغه الله تعالی په سوره حجرات کې ذکر کړي چې الذين امنوا ولم يرتابوا ایمانهم بظلم. مؤمنان به هغه خلک چې هغه ایمان وروړي او بیا په دې خپل ایمان سره ایمان کې څه شک اونکی څه تردد پکې اونکی او داغین رست وجاهدوا باموالهم وانفسهم. د الله تعالی باندې د ایمان نرستو هغه په خپل جان او مال سره د الله تعالی په لار کې jihad وکي. داغین بعد الله تعالی ویلي چې اولئک هم الصادقون، دا غریشتنی مسلمانان دي، حقيقي مسلمانان دي. او دو قسم صفات الله تعالی په دې سوره انفال کې ذکر کړی دي. امام حسن بصری رحمه الله ډېر لوی تعبیر تیر شوی دی. هغه نه چاته پوسو کو چې آیا صدا دا وکول شي چې مؤمن حقيقي مؤمن هم د الله تعالی هغه ته وی چې په امنت بالله باندې تشوینو او پای خو یم او کنه کم ایمان چې الله تعالی په سوره انفال کې ذکر کړی دی انو ماته په خپل ځان کې شک کاری چې زه په دې کې یم او کنه به او دا
سلف صالحینو د خپل ځان باره کې هم او د نور مؤمنانو باره کې هم دا رائے و او پکار دا چې هر یو مؤمن د چا باره کې خبره کوي انا چوم په دې انداز باندې خبره کوي چې به زما د الله تعالی نه د امید دي چې داسې بکیږي الله تعالی باندې دا یو خبره کول چې خامخا باندې دغه شانی انو دا شرعي او جائز خبره نه ده بلکې د الله تعالی نه د خیر امید ساتل الله تعالی داسې یو خبره ده چې باره کې کول چې زما امید دي چې الله تعالی به داسې وکړي نبی صلی الله علیه وسلم به د هر چا باره کې مدقه شان خبره کوله دا سوره انفال د دې ابتدایي د آیاتونه چې دي يسالونک عن الانفال دا خلق پختنه کې استانه په بار دا انفال کې انفال مال غنیمت ته متفق علیه د علماء او مفسرین دا رائے ده چې انفال هغه مال دي چې هغه زیاتی دي استاده دغه نه تاته په کفر سره کفار سره د جنگ وکړو او د جنگ په بدله کې تاته کوم مال ملو شو د انفال دي دا ته پوس په کوم وخت کې شیو نو دا بالکل ښکارا خبره دا واضحه خبره ده چې کله الله تعالی مسلمانانو ته په غزوه بدر کې فتح ورکړه غزوه بدر داسې یو معرکه و چې د اسلام او د کفر د ټولو اولنۍ غټه معرکه و چې د مسلمانانو تعداد 300 نه لکسي و او د کفارو تعداد زرو ته نږدې او داسې یو معرکه چې مسلمانان په حال کې بغیر سازو سامان دي نه اسونه شته پورا نه نور څه وسایل شته نه طول ډال شته او بیسلو سامانه کې او د کور نه چې وتی نه ډیره پاره نه دی وتی چې جنگ کوي د جهاد په نیت هم د کور نه دی وتی خو چې کله مسابقه د کفارو سره لاله نو به جهاد وکړو نو په دغه وخت کې چې کوم خبره راغله چې کله مسلمانانو ته فتح ملو شو نو یو مسلمانان هغه چې براه راست جنگي دي یو مسلمانان هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حصار کې اغسته د حفاظت ته ولاړو یو مسلمانان هغه چې شاته په مکه کې نهشتو په دې ځکه ما په ټول ملګرو ته دا درخواستي چې اکثر ملګری دا خبره کوي اکثر مفسرین هم دا لیکلي دي چې بعید د صحابه په مال غنیمت باندې جنگ شو ولې د صحابه بارک داسې کمزوري خبره یو سړی کوي جنگ نه دی راغلی ګوره کله به چې رسول الله صلی الله صحابه ته یو خبر راغله مخې ته د دین مخکې طریقې کار دا او په کوپارو کې دا طریقې کارو چې چا به جنگ وکړو نو چې کوم سړی نه به سو هغه څه بداغو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه ته پوښتنه کو چې د دې غنیمت باره کې بسکو آیا دا به په هغه طریقه تقسیمو کنه د دې طریقه بخپل سره نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته وی چې نه د دې خپل طریقه شته او الله تعالی وی 41 نمبر آیت د سورې انفال کې غیبه پوره تفصیل لږ عالم انما غنیمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول تقسیم وته وخو نو دا د صحابه باره کې دا یو رائے لل چې دا صحابه جنگو کو پدی باندې او صحابه پدی کې یو بل سره دغه جوړ باقي دی کیسه شروع کړی دا چې یو کسانو چې نه زمونږ ډیر حق ته چې مونږ د پیغمبر په حصار کې نهستو یو کسانو چې نه مونږ جنگي دي زمونږ ډیر حق ته دا د صحابه په شان کې هغه خبرې دي چې د دې سره اسلام ته نقصان رسی په دې سره د قران او عظمت ختميږي په دې سره د صحابه عظمت ختميږي صحیح خبره ده چې رسول الله صحابه ته یو خبره مخه تراله هر یو سیسته پوسی کړي يسالونک عن الاتامه اسالونک عن الاهله دا څه باره کې تاسو کړي دي په سوره بقره کې تقریبا اتل زینو داسې دي چې باقاعده يسالونک په تاسو نه شوي دي د خمر باره کې تاسو شوي دي د میاشتې باره کې تاسو شوي دي نو دقشن صحابو ته پوښتنه الله تعالی جواب ورکو انفال لله والرسول دا د الله د رسول حکم دی د الله د رسول دغه اختیار دی د مسلمانانو لپاره خو د دین خبره سیوا سشته چې ما كان لمؤمن ولا مؤمنه ان يكون لهم الخيره من امرهم د مؤمن سړي د مؤمن خزي د لپاره هیڅ قسم څه اختیار نشته چې کله د الله رسول په سره رااله کله چې د الله او د الله د رسول یو حکم راغی بس بیا خبره ختم شو بیا د هیڅ یو مؤمن د مؤمن سړي مؤمن خزي اختیار پاتې نشو نو الله تعالی وی چې فتقوا الله واصلحوا ذات بین تاسو د الله نه ویریږئ تقوا اختیار کې اي مؤمنانو او واصلحوا ذات بین دا یو ډیره غټه خبره ده د مسلمانانو د معاشري لپاره د ټولو عظیمه خبره او نن سبا چې ضرورت ته کوم خبره اداري چې واصلحوا ذات بین کورونه په خپل منځ کې یو بل سره اصلاح کوي د خپل معاملاتو
که په کور کې ښځه خاوند یې د خپلو معاملاتو اصلاح وکړي، که کاروبار کې شریک خلک یې نو خپلو معاملاتو اصلاح وکړي، که په تنظیم کې شریک خلک یې نو د خپلو معاملاتو اصلاح وکړي، که په کوڅه کې اوسیدونکي خلک یې د خپلو معاملاتو اصلاح وکړي، که په وطن کې اوسیدونکي خلک یې نو د خپلو د خپل وطن د معاملاتو اصلاح وکړي. دا ډېر وسیع لفظ آیت دی. واتقوا الله واصلحوا ذات بینکم ان واطیعوا الله ورسوله. او خبردار دا تاسو چې کوم اصلاح کوي د یو بل کنه انو دا په دې باندې مکوي چې ستا خور ده او ته لړ شي وته چې خوري بس دا پړوندې مې لاول دي او د پښتو روایت دار چې خور ضرور نه حصہ نه غواړي او بس الله تعالی و چې یو بل سره روغه وکي او روغه مې سره کړي بس ته ماته مافي وکړه نه واطیعوا الله ورسوله. د خپل خور سره د الله او د الله د رسول له حکم مطابق چلےګا، د خپل رور سره د الله رسول مطابق چلےګا، د خپل گاونډي سره د الله رسول مطابق چلےګا، پر خپل وطن کې د خپل رعایا سره د الله او د الله رسول مطابق چلےګا. ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې، ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې. د ترجمه زکه کومه داسي چې دا خلکو نوم خطا کیږي. ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنان یې دا کار داسي وکي. الله تعالی مخکې وی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. د مؤمن درې غټ صفات په دې آیت کې ذکر کیږي. نمبر 1 صفت دار چې کله د دې په مخ کې د الله آیاتونه لوستل کیږي سکیږي وجلت قلوبهم، د دې د زړونو چاړي د یریږي دی باندې خوف راځي. او بل کې په سورۃ رات کې هو الله تعالی وی چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، په دې سره مؤمن باندې اطمینان راځي. انو معنا دا شو چې ته به د الله تعالی نه یریږي دا به پتا باندې تم اطمینان راولي، خو په دې اطمینان سره به ستا په لور کې ير راځي. او بعض علماء د تقسیم دا کړل چې بعض آیاتونه به داسي چې هغه به د خوفي نه غسر به ته د الله تعالی نه او یریږي، ستا به او یریږي، ستا به او جړیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې هغه به کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل په دې ابتدایي دور کې چې پیغمبر علیه السلام خلکو بالکل دغه کړه و رستو کړه و. حضرت ابوبکر صدیق خو د مکه ډېر لوی بزرګ شخصیت نه و، خپل کور مخه تناسو د قران تلاوت وکاو او دا تلاوت به چې کو نو د په خپل هم جوړل او چې کوم خلک به تیرېدل هغه هم راتل ابو سمرګری کېدل. اچ بیا کله دلته نه لړغه مشهور واقع دلته کې یو کس وته وی چې راځه ځکه کافر مخصوصا ذمہواری اخلم نو راغی دلته کې د مکه د کافرانو ته وی چې دته بګور بالکل سنوي هغه وته په د صرف یو پابندي ولګو چې د تلاوت کې د کور کې دن نه کوي، ځکه چې د کور نه بار تلاوت کوي او دی چې کوم تلاوت کې هغه سره دیم جاړي او خلک هم جاړي د نوجوانانو ټول ځان سره بلاري کړی دي. الله وی وجلت قلوبهم لون بیریږي و اذا تلیت علیهم آیاته او کله چې د مؤمن په مخ کې د الله د آیاتونو تلاوت کیږي نو زادتهم ایمان، د ایمان بو سره سیوا کیږي، ایمان سیوا کیږي پس سره د قران په تلاوت سره، په بل هیڅ سره ایمان نه سیوا کیږي. ایمان د قران په تلاوت سره، د قران په یادولو سره، په قران عمل کولو سره په دې سره ایمان سیوا کیږي. او ایمان چې څنګه سیوا کیږي هم د قشن کمیږي چې ته قرآن تلاوت نه کې، قرآن ته ریشا کړي، په قرآن عمل نه کې، قرآن صرف تاخت لپاره نو ستا ایمان به یقینا کمیږي. ولې الله تعالی وی سیوا کیږي نو بیا کمیږي هم. او بل صفت چې دا د مؤمن یو ډېر ناشنا صفت وعلى ربهم يتوکلون، دا مؤمنان به الله تعالی توکل کوي، پر یو کال کې به الله تعالی باندې توکل کوي، اسباب باندې به توکل نه کوي. دا به نه وي چې به ما سره دونه مال دي انو زه به دا کار کوم. مال شته ټیک ده، دا نه ده چې د مال نه مال به ته نه ساتي او بس په الله مې توکل دي دا کار کوم، نه، اسباب به کې خو د هغې نه بعد به دا کار هغې سر ته رسي چې الله تعالی مدد د سره شامل حال شي. ځکه چې قرآن کې الله تعالی ښکاره ویلي دي فإذا عزمت فتوکل على الله، کله چې ته ټیک ټاک ظاهري اسباب پوره برابر کې نو بیا د الله تعالی په ذات توکل کو کار وکړه. وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة، خلق د مؤمنان دي چې مونږ خو کوي کنه ومما رزقناهم ينفقون، او چې کوم شي دی له مونږ ورکړي پای کې خرج کوي، هر یو شي چې علم مونږ ورکړي هغه خرج کوي، مال مو ورکړي هغه خرج کوي، که طاقت مو ورکړي هغه خرج کوي، که جبه مو ورکړي پای خرج کوي، که تحریر طاقت مو ورکړي پای خرج کوي، خلکو سره خیر ښېګړه کارونه کوي ډیر زیات دغه کې. نو چې څوک دا 15 صفات والی کنه ان الله تعالی اولئک هم المؤمنون حق، دا رښتینی مؤمنان دي، سچې مسلمانان چې کوم دي دي
او د دې خلکو لپاره الله تعالی ما څه تیار کړی لهم درجات دې پر ډېر غټي درجې دي دا درجې کوم ځای کې د په جنت کې دي او په حدیث کې راځي چې د یو درجه په جنت کې د یو درجې نه والي تر بلې درجې پورې زی دون دي لکه لازم کې نه اسمانه پورې دي نو درجات د دې لپاره ډېری درجې دي عند ربهم د خپل رب سره ورز او مغفرت او بخنه ده دا الله تعالی یو سرټیفیکیټ ورکړي دا 15 کسانو صفات ول لپاره چې بخنه سرټیفیکیټ ورکړي ورزق کریم او خيسته رزق درکړي دا جنت ته رزق وي په جنت کې الله تعالی داسې سيزونه ورکړي مالا عین رات سترګونه دي لیدلي ولا اذن سمعت وغوګونو نه دي ولا خطر به بالا او نه چا په لړ بار کې د سوچ راغلي اسی کله نه کله انسان سوچو کې دا بداسي داسې وړوي نه لا ته چې سوچونه کې دینه بدل سيزونه دي مؤمن صفات الله تعالی وګوره د دې صورت په دې اخره کې الله تعالی یو بل صفت د مؤمنانو ذکر کوي چې د مؤمن حقيقي مؤمن هغه دی کنه چې والذین آمنو هغه کسان چې ایمان یې وروړو وهاجروا او هجرت وکړو هجرت خو هغه وخت کې فرض په هر یو مؤمن باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتو نو په مکه کې فتح شوی نو هر یو کس باندې هجرت فرض چې ایمان یې وروړي به هجرت کې چې هجرت یې نه کړی نو ولم یهاجروا نو چې هجرت یې نو کړ به د ایمان نه قبلې وجاهدوا فی سبیل الله او د دې ایمان نرستو د الله تعالی په لار کې jihad وکي د الله تعالی په لار کې jihad د ایمان د پاره یو ډېر غټ شرط دی وختي ما تاسو ته سورته حجرات آیت وې کنه 41 نمبر آیت چې پاغي کې الله تعالی فرمایي چې لم يرتابوا ایمانهم بظلم چې خپل ایمان سره ظلم نه شریک کړي شک پکې نه شریک کړي او وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله او بیا دلته کې سوی وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا هغه خلک چې دې ته امداد ورکو زی وته ورکو نو اولئک هم المؤمنون حقا رښتینی مؤمنان دي هم دلته بیا الله تعالی وی لهم مغفرة ورزق کریم الله تعالی دې خلکو د پاره ډیره بهترینه رزق او ډیره بهترینه ملمستیا هغه تیار کړی دا الله تعالی دې مو تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين